الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم فدين اسلام ماینو مسلمانانو مشرانو سپین روبو سپین گیرو همزولو ځوانانو عاشقانو او خصوصا د خالد فیصل همزولو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله رونو خبرې وشوې اکابرو خبرې وکړې تاسو په ګرمای کې ولاړ او مونږ په سوري باندې ناست یو هغه د ګرمای احساس مونږ ته نه کېږي خو دومره راته پته لګي چې په دې ګرمای کې تاسو ته د ګرمای په ځای باندې چې کومه جذبه ده او کومه ولوله ده او د نبي علیه الصلاة والسلام کومه عشق او محبت دی هغه په دې ګرمای باندې الحمدلله غالب دی ورونو ټول تفصیل بیان شو زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره څنګه چې زمونږ مشر حضرت ساویک صاحب دامت برکاتهم العالیه وفرمایل هغه دام ده چې غازي الحمدلله پښتون دی دا مونږ طبقاتي نظام نه قایم او چې ګنې مونږ پښتون دی پنجابی دی خو دومره وو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارکې جنډې لواءالحمد او د هغو د مبارکې چترۍ په خوا کې غازیان او عاشقان ولاړ وي او هغه د خپلو خلکو د شفاعت لپاره د محبوب مخې ته درخواستونه ورکوي الحمدلله زمونږ د درخواست ورکولو دپاره هم یو ځوان شته او الله پیدا کړو او ما هغه دا خبره وکړه چې خالد فیصل ته نبي علیه الصلاة والسلام خوب کې راغلو مونږ ته هغه بله ورځ چېرته لاړو زما د خادمانو هلکانو کې یو کس ته چا ووایي یو هلک ته د هغه د ترور زوی چې دا خالد خپل نوم نه فیصل خپل نوم دی خو نبي علیه الصلاة والسلام ورته خوب کې ووایي چې خالده پاسه او زما په ناموس باندې ودرېږه او دا سړی مردار دی ما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر چاته خوب کې نه راځي او چې چاته راشي نو دا گزار مو ان شاء الله خطا نه وي دغه خبره ده چې د دې ملک بعضی خلک هغه دا خبره کوي چې یاره دا څنګه شوي دي ښه شوي دي که بد شوي دي لورونو که زه او ته د ډاکټر په خوا کې ناست یو د ډاکټر نه څوک تپوس وکړي مریض چې صاحب ما ته علاج ولیکه او پرهیز راته ولیکه او ته او زه د هغه په ځای باندې هغه مریض ته وو چې واره که زه درته دوايي ښیم ته ووایه هغه ډاکټر به موږ هلته پرېږدو وایي به چې پاسه سړی ته په څه پوهېږي نو د ملک وکیلان شته ججان شته هوښیار او پوهان د عدالت خلک شته ایو کوجا بل کوجا او دیسته رایسته یو سړی به راپاسي دا د عدالت توهین شوی دی هغه خبره زما یاده ساتئ تا سره د توهین عدالت غم دی ما سره د توهین رسالت غم دی ته د توهین عدالت دپاره لګیایې زه د توهین رسالت د تحفظ چې هغه ختم شي توهین نه شي او تحفظ د عدالت حاصل شي زه د دې لپاره لګیایم او ته لګیایې چې عدالت محفوظ شي او زه لګیایم چې تحفظ د رسالت وشي او د نبي علیه الصلاة والسلام تاج د ختم نبوت هغه مبارک تاج د امت په سر باندې لکه د چترۍ او د سایې باندې همدغه شان قایم او دایم پاتې شي رونو دې سړي دعوا وکړه او چې څنګه دی ووایي دا زمونږ د اکابرو د اسلافو قول دی چې پیدا کېږي به پیدا به شي وبه وایي چې زه یم خو د امتي د پیدا کېدو نه وړاندې به انشاءالله هغه واصل جهنم وي او ده باندې خو خوشحاله ډېر ځکه یو چې هغه ښځې پې هم ایمان رانهوړ ما ته چې وایي هغه ښځې پې هم ایمان رانهوړ ده ووایي چې په ما ایمان راوړه ښځې ته یې وایي هغه بهر راووته په سړي څه چل شوی دی نه بس څه چل پې شوی دی اوس یاره یو چل شوی دی خو داسې یو چل پې شوی دی چې ګډې وډې وایي نو مړه داسې به څه سړی وي چې د هغه نه د هغه ښځه ښه پوهېږي د ده ښځه د ده نه ښه پوهېده چې یاره په ده باندې خو ایمان راوړل څه کوې چې ده ته سړی ویلو
د سړیتوب او د سړي هغه توهین دی. دویمه خبره دا لرو پیښور کې دا لاین پاتې کېدو دا ملعون د پیښور ځمکه تر دغه پورې د ده په وجه باندې د نحوست او د بدګویۍ اثرات پکې وو خو الحمدلله د غازي را پاڅېده او هغه دغه بدګویي په عدالت کې ختمه کړه او عدالت هم د لوی غم نه بېغمه کړه او ملک هم د لوی غم نه بېغمه او پاتې عدالت شنو تر کومې پورې به د دې سرخوړلي په سر باندې پیشایو کول او سماعتونه به کول ښه ده چې رنګ یې وله روک کړو. وکیلان صاحبان دلته موجود دي احمد علي خان هم دلته شته مبشر صاحب به هم راغلی وي غالبا میر اعظم به نور وکیلان صاحبان هم شته خدای د خانقاه سره منسلک وو نو دی مونږ سره په هغه رس چې خبر شو نو لاړل ما ترې په لاره تپوس وکړم دا کیس هسې د دې توهین عدالت دا دفعه به په ده باندې راځي وایي چې ټول وکیلان وایي چې دا په ده نشي راتلی ما دا ولې هوښیار د دې قوم چې ورته تاسو مونږ وایو دی ډېر پوهېږي دی پوهان دی سکالر دی هوښیار دی او پروفیسر دی لیکچرر دی ډاکټر دی پلانکې دی یا خر دی هغه وایي چې وروره دا ډېر بد شوي دي دا نه دي کول په قرار ځوان به راپاسي او دی به هم دقه شان چل کوي مونږ به ورکړې ځوان به راپاسي ته په ځان یارېدلی په ځان یو سړی ویرېږي نو ځکه داسې وایي هغه یې ته ما وایي څنګه وایي داسې چې په ده باندې 2 کاله مخکې چې کله دا مقدمه دایره شوه او دې کیس کې داخل شو نو هغه ما ته نوم واغسته او غالبا ویکارسیټ نوم یې واغسته چې هغه د هایکورټ جج و هغه دا فیصله واوروله چې دا سړی دی چې دی نو قابل سزا مجرم دی دله دې دقه سزا ورکړی شي چې ده څه ویلي د هغې مناسب سزا دې ونه ورکړی شي اوس دله سزا دې ورکړی شي دا هم وشو او د هغې نه وروسته 2 کاله دی په پینډینګ کې د ده کیس پروت دی او مسله ده او دی ځي او راځي او لکه د اسیي وله د یستو لاره کته د اسیي په شان دی وله د یستو لاره کته تیزوان په شیش کې اغستی و وی بچه عمران خانه دی ورانه نه خرڅې دی ورانه نه خرڅې هغه یو دی رانه خرڅه کړه خو بس مونږ هغه وخت سره پوه شو چې رستو شوه ګنې دقه انجام به و د هغې به هم دا انجام و او ولګئ ښه خوا و شا کې ګورئ چې داسې رزیل در سره په علاقه په کلي کې پاتې کېږي که نه نو یول پې دا مشران خبروئ خو چې بیا د رضالت او خباست نه منې کېږي زما اجازت ته ولهیي د عدالت څه شو عدالت یو محترمه محکمه ده او عدلیه زمونږ یو محترم ځای دی او الحمدلله دا وکیلان صاحبان پکې الحمدلله نیکان ججان صاحبان هغه موجود دي زمونږ مسلې او ټولې خبرې به هلته وړی شي خو د آیین په رو سره د دې سړي کیس په عدالت کې پیش کول دا د عدالت توهین تاسو وایي چې څنګه دی دې راپاسي د ده په ځای باندې چې هر یو قادیاني رزیل راپاسوئ کښېنوئ ورته ووایه ته آیین مني دی به درته وایي چې او منم نو وایي ته صحیح مسلمان یې که کافر یې دی به درته څه وایي زه مسلمان یم بھائی آئین کی چې لیکلي دي چې دی مسلمان نه دی یاره لرې که دا آئین دا آئین خو هسې چا د ځانه جوړ کړی دی د آئین منکر شه که نه نو څنګه ته په هغه عدالت کې چې دا آئین پې جوړ دی او دی هغه آئین نه مني او ته په هغه عدالت کې د آئین مطابق فیصلې اورې ته باندې به نور کوم آئین راوالی آئین یې خو همدغه ده ما چې سوچ کو خالد یې نوم دی نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام هغې ته اشاره وکړه او انشاءالله الله دې وکړي الله دې دې ژوندی پاتې کړي نو چې څنګه خالد بن ولید د چا د لاسه نه دی قتل شوی دی به هم نه قتل هغه سیف الله و د الله توره دا نه ماتېږي دویم نمبر خالد کې دې ته اشاره ده چې یوازې دا خالد نه خالد معنی همیشواله دی همیشه به دقه شان ځوانان پیدا کېږي په او دې فیصل ته مې خیال و چې فیصل نوم معنی نو دی نه تپوس کوي فیصل نوم معنی علماؤنو تپوس کوي فیصله کوونکی نو چې هغې فیصله نه کوله نو دې فیصله وکړه دله چې مور او پلار دا نوم کې خدا الله ولا په زړه کې اچولي څنګه چې د ښو خلکو نوم کې د هغې په وجود کې اثر راځي الله دې دغه ځوان په نوم کې د دې ځوان په وجود کې د نوم هغه اثر راوسته پاتې ګنګ روک شو ګنګ چې روک شي نو کم از کم ما هغه چا راته وایي داسې وایي په دې میډیا راته چې وایي دا وایي اوس دا وایي نو ما وایي بله خبره څه کوي نو هغه وایي چې یاره دی وایي چې یاره لکه داسې نو کول پکار او دا ما ښه
ما یاره دی روغ دی که روغ نو په ده باندې سماعت چې شوی نو کورن د فیصله پکار وی نه وای چې دی لیونی و نو ما تا اورېدلي دي چې یو لیوني سپي له چا لار ورکړې ده چې پرېږدي دی وی لیونی دی عجز دی وی ولی یې که نه نو نور به ورسره څه کوو که تاسو وایي د ده په ځای نو ویشته به مو که نه دی د خالد فیصل په ځای باندې دا دومره ځوانان دي دا ټول خالدان دي که نه دي تا یو خالد فیصل وردن نه کړ او هغه دې جیل ته وردن نه کړ د هر کور نه به د هغه په بدله کې زه یو نه وم لس خالدان راوړي او الحمدلله د پېښور ځمکه پاکه هم شوه خوشبویه هم شوه یول پاکه شوه بیا په خالد باندې خوشبویه شوه را به شو سپیکر صاحب پسې تاسو به بیا وایي چې څه نه دي ویلي زه چې نن غوسه نه یم ولې نه یم غوسه زه خوشحاله یم الحمدلله ثم الحمدلله موږ هغه بله ورځ لاړو د هغې خاندان سره میلاوېدو ای موږ سره داسې میلاوېدل لکه د اختر مبارکاله چې موږ تلي او ډېر خوشحاله و شربت یې تقسیمولې په خلکو باندې بل خلک راجمع شو موږ بیان له نه یو راغلي مفتي نصیر صاحب موږ مقرر کړو متکلم به پکې نه هغه جلسه جوړه شوه وکیلانو صاحبانو بیانونه وکړل وروره که زه بیان کوم نو گورنران سپیکران وزیران ایسته را ایسته څه چې وي نو هغوی به وایي چې دا نه ځانه لګیا دی قانون په خپلو لاسو کې اغوستی وکیل صاحب ناست دی که وایي راپاوی سوم یو وکیل صاحب ووایي بل ورپسې بیا هم دا ووایي چې خالد فیصل چې کوم کار کړی دی دغه یې علاج و دی ووایي چې نه د دین هم سیوا ورسره سزا پکار وه ما وی ځوان له الله تماچه په لاس ورکړه او هغه هم دقه کار کړی دی روح په دې دی ویشته دی او داسې نسکور پروت دی چې په ژوند باندې خدای ته په سجده نه پروت دی او دقه شانې وروغور لکه مردار سپی چې پروت دی دی ووایي چې د ده سزا دا نه وه قانونا د ده سزا دا وه چې د کومې دی علاقې اوسېدونکی دی د هغه علاقې په چوک کې د ده نه په ژوند باندې سرمن ایستې شوې وه دا به هم کمه سزا وه او وادي وړي هغه خلک دا د میډیا دور دی هر ځای ته آواز ځي هر ځای ته آواز ځي زما خبرې به څوک په امریکا کې ټرمپ ته هم ترجمه کولی شي بلکل کېدی شي نو دا خبره دې واوري که هر ځای کې وي ګورئ په هالینډ کې وه هالینډ کې یو سړی راپاڅېد او په چوک کې قرآن مجید سوځو پولیس ولاړ دی چې یاره دی هر څه کوي خو بس پرېږدی یو ځوان راغی راخوشه شو پې هالینډ ناروې هغې کې ورپسې راخوشه شو په هغه چوک کې هسې داسې وخوړ هسې حملې پې وکړې دا باز څنګه نه ورځي نو ما چې سوچ کولو ما په پېښور کې هم خالد فیصل پاتې کېده هم پکې دا مردار پاتې کېده نو د علامه اقبال مرحوم یو شعر راته رایاد شو علامه اقبال مرحوم وایي چې الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں گرگش کا جہاں اور چاہی کا جہاں اور پدې اوا کې اون ګنګوټه دي او اون پکې بادل دي خو د دواړو ځان له دنیا نه پېښور کې خالد فیصل هم پاتې کېده دا ملعون هم پاتې کېده د دې رذیل ملعون زما یې نوم په خوله باندې نه راځي د دې رذیل د هغه چې دی نو هغه اوسېدو ځای هم پېښور د هغه چې دنیا جدا وه او زمونږ د دې کشر زمونږ د دې مجاهد زمونږ د دې غازي د ده دنیا جدا وه همدغه شان غازیان پیدا کېږي په هر ملک کې پیدا کېږي په هر شکل کې پیدا کېږي واورئ نو د دې ګیري سره تعلق نه دی واورئ د دې پټکي سره تعلق نه دی قسم مې د په خدای په هغه ورځ مې وکتل پټکي مونږ والي دي جامې مونږ جوړې دي لاسونه مونږ له خلک ښکلوي زما قسم په خدای که خالد فیصل وی تاسو خو لاس ښکلوئ د علماو ما به د هغه خپې او پیزاب ښکلولو که څوک وایي چې دا کار نه دی پکار حضرت عمر رضی الله عنه چې کله حضرت حذیفه سهمي رضی الله عنه راغی او د هغه د بادشاه آداب راړل د دې له وجې چې د هغه ملګري خلاص کړي چې واپس مدینې منورې ته راغی د مدینې د ښار نه بهر حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی بهر وله ووتو او بیا ځان سره راجوخ کو وی هغه تندی دې راړه چې ښکلې کړم چې تا د خپلو ملګرو دپاره استعمال کړی دی په یو دربار کې هغه تندی ورله ښکل که ستا د تندي نه تندي قربان شه زه وایم غازي خالد فیصله ستا د هغه ګوتو نه په کومو ګوتو باندې چې تا تماچه چلولې ده ستا د هغه ګوتو نه قربان
وزیر اعظم سے خبره خو مې وکړه هغه خره خرڅ رانه نه کړو خره خرڅه کا او خر رانه خرڅ نه کړو هغه خر مو مردار کو هغه مردار ګورته سو ګړي نو ودی بس دا غي خو خله چار شو کیونی د جنازې ما تاسو کو ما د قبر تاسو کو ما د خلکو تاسو ورستور پسې چا تاسو کو الکه سپي پسې مرستو سو کوی دا زمون سپیو خو بس لیوانه شو ګورته د هغه مرم تاسو چاو نه چا تاسو کړه او تاسو ګورئ ورشي پرون یا بل ورځ دوره د مخکې د خالد پیسر د کور مخې ته ملمانه ولاړو اکثر په کې اردو یې ما ته وستا په خبرو پوه نه شو مونږ اردو مې کم ځای د سن نه راغلیو د کویټ نه راغلیو د شیخ پور نه راغلیو د لاهور نه راغلیو मैं से रागली है वी हुजूर के सद के खालिद के घर के देखने के लिए आए जिन गलियों में खालिद फैसल ने खेल कूद की है दौड़ते हुए गए हुए हैं आए हुए हैं मदरसा स्कूल आए गए हुए हैं उन गलियों की देखने के लिए हम आए थे कल हम हुजूर के सामने ये अर्ज पेश करेंगे खालिद के फैसल के कूचे को देखा है हुजूर हमारी शिफात भी फरमा दीजिए आओ स्पीकर से बबिया सवाल जवाब की चित्तों में मां पसीले गए न जबर तो या नरशा या लर्शा या नरशा या लर्शा तम याद साथई हवाए यरदा या नरशा या लर्शा नरदाश है चिप स्पीकर ये तासर स्पीकर दे औते मनीटरे दे समलाय या सही या टरे या परे वाया कि भाई खालिद फैसल अगर सही करी او کاری صحیح کړی ما غرض یې هر بلا غاړې ته واچو زما د سر ذاتي کار زما د سر ذاتيات خو نشته او د دې پاټای سره تعلق نشته دا د ایمان او د غیرت نه خره او تا چې هر اسم لای کې په سویم اجلاس کې زما د یې روایت چې ختم نبوت په مال جان سب قربان نو خیا کنه تو خیا راځه دواړه بغانو خو کنه راځه د پیښور په طرف باور شو چې تکم طرف ته دی او زکم طرف ته دا خلا تعلق چې هغه براتو دلته کې براتو خانقاه ته او کې ناستو با ختم کې هر څه کې به ناستو د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه شعرونه به دینات خانانو ته یادي زما غم او خادي زما عزیز ولی زما رور ولی زما تربور ولی هر سره دوړو جهان د سردار محمد رسول الله مبارک د پاره دي زما جاسر ذاتیات نشته پښتو ان قومي نشته که څوک د محبوب رسول الله مبارک غلام یې زه هغه غلام یم مونږ د هغه غلامان یو او مونږ په دغه باندې ژوند دی او څه ښکلی ژوند دی ځوانانو وګورئ که نه هغه کارنامه وکړه هغه سره به څه کوډریان وي څه به ورسره غریبانان په نورو خبرو کې وي جرمونو کې به راغلي د هغه او د دی په دې جرم کې فرق شته او که نه रकीबों ने रपट लगवाई है जा के ताने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में मंगा चिमड़ी घूमा हा पतक का बांधे मम्मी कुछ खुदा नु भी पौधा गवाने हंसते मंगा चिमड़ी घूम पड़ा हम सवाल कर दे अल्लाह ने पहाड़ में के अल्लाह जंत शहादत रखे उमर की शहादत ने मार्ग ना बस गेरीगी ताज कर करना न वायरी दई दरोसा पूरी बुदरा वे पहले सम तारीख बदा खत्म शी मंगे उस पर शुरू शुरू कर دا نوی کرونا دا کرونا لو تویل شي دا بل لو کوس سم شي دا یوم نوی دا متل داسې د نرشا یا د نر چاکرشا ما دا وی نرشا یا لرشا او د نر چاکر کې نو راشه د ما غلامي او نو کری اختیار کړه به په پته پوکم چې د سړی قرباني څنګه سپیکر ته خبر شه نرشا یا لرشا سپیکر ته خبر شه سپیکر نن خبر شه سپیکر اوس خبر شه دعا وکړو اورونو موږ ټول جماعتونو ته ټول پاټو ته دعوت ورکړم جمعیت علماء اسلام الحمدلله عمره غلي دي نور پاټو والا به مې پجنډي مراوړې وي سړی ما یې پاکستان جن په دلته ودرې موږ پاکستانیان یو کنه موږ پاکستانیان یو الحمدلله پاکستان زمونږه مشرانو آزاد کړل الحمدلله د پاکستان جنډه یو سیکولر انسان نه لوچته کړي د دوانو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صحیح جانشین او وارث علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه اوچته کړي انو دا بغیر د پاټونه دا مظاهره هیڅ قسمه د پاټو خپکیږي ونه ګورو پدې کې کدي پی ټی آی ځوانان وي کدي نېشنل پارټای وي او کدی جمعیت خوشته ک نور پاټو وی بللا پکې ولاړ دي دا خبره پیپل پارټي دا مسلم لیگ دی نور پارټای دي
ټول نه پکار دی اول خپل لیډرانو ته وایي تاسو ولې بیان نه ورکړل زه ټول لیډران نه خپایم د ټولو لیډرانو که خپل دي که پردي دي خپایم ښکارا راوتل پکار دي دا موقع ده وروره زه به تاسو ته وایم چې ووټ راکړئ زه درته دا نشم ویلی چې د نبي علیه السلام دپاره د قربانۍ سوال درنه کوم زه د قربانۍ سوال نه راغلم زه ووټ له نه یم راغلی نه ووټ ته ودرېږم زه پلار د ووټ نه منې کړی واورئ ووټونو ته نه یادو موږ د ووټ دپاره تاسو نه یې راجمع کړي موږ د نبي علیه السلام د ناموس دپاره راجمع کړي چې څوک په دوکه کې پرېو نه دی وړی دا مې درته ووایي څوک در باندې پروپیګنډې ونه کړي څوک در باندې بل څه ونه کړي څوک دا ونه وایي چې زموږ مخالف یې کار وکړه څوک دا ونه وایي چې په مخالفت کې دا مظاهره وکړه پی ټي آی والا چې نه بل حکومت راشي هغه یې دا غلطۍ کېږي هغه یې به هم یادوي که مسلم لیګ نه شوي دي زموږ مشرانو هغه یاد کړي دي که نورو نه شوي دي هغه یاد کړي دي د دې نه وروسته چې چا نه کېږي هغه یې به یادوو بس د دې نه به غلطۍ کېږي او موږ به یادوو بس هغه خبره ده بادشاه تللی او چا مې نیسلی و مچیمار هغه مچیمار ورته ووایي وی چې څه کوې وی مې خرڅې نه بادشاه ورته ووایي وی پسو یې اخلي وی تی پسو ورکې وی دا څوک نشي اخیستی باچا له به وړو نو وی که باچا یې درنه وانخلي نو هغه ورته ښځې کنګل وکړو بله ورځ چې شوه نو دی لړ باچا له چې ویې کتل باچا په خپل روپ کې بادشاه کې ناست و دی وویرېد بادشاه ورته یې څه دې راوړي مې وی ولې وی بادشاه نه بغیر څوک نشي اخیستی که وای نخلي پرونی خبره ده زما مکه پرونی خبره ده یو خبره کوي بیا دعا کوم مختصر تاسو مو خبره